بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة صدق الله مولانا العظيم. د بنیر ډیرو عزتمندو محترمو معززو مسلمانانو رونو، زه ستاسو د ټول قام د اولس د وړو د لویو د نارینهو د زنانو د ځوانانو د سپینګیرو د مشرانو د ټولو د دغه علماء کرامو د طرف نه شکریا ادا کوم چې د فلسطین د دغه مظلومه مسلمانانو سره تاسو د تعاون په شکل کې د دې غریبي علاقې نه د دې غریبي ضلعې نه تقریبا 1 کروڑ روپۍ لګبګ دا د نقدو په شکل کې او د سونې په شکل کې او د مختلفو ملکونو د کرنسۍ په شکل کې خپلو علماو ته خطباو ته هغې ته حواله کړلې. دا ستاسو ټول امانات دلته راجمع دي، یو روپۍ یو پیسه د هغې الحمدلله دا محفوظ ده او انشاء الله العزیز دا به د ټولې صوبې چې کوم فنډ دی چې هغه رایوځی شي بیا د ټول پاکستان په لیول باندې انشاء الله العزیز د فلسطین چې کوم دلته نمایندگان دي او د حماس د مجاهدینو ذمہدار دي چې مونږ د هغوی سره په رابطه کې یو، هغوی زمونږ نه په خپله براه راست مطالبه کړې وه د امداد. انشاء الله العزیز ستاسو یو روپۍ امانت دا به هغې مستحقینو ته رسیږي. زه ستاسو په علم کې دا خبره هم راولم چې ما د ټولې ضلعې خپلو ملګرو ته دا هدایات جاری کړي دي چې تاسو څومره کیمپونه لګولي دي، په هغې کې مو د چای د ډوډۍ خرچه شوې ده، په هغې کې مو فلیکسونه لګولي دي، میډیا باندې مو خرچه کړې ده، د هغې 1 روپۍ به هم تاسو د دې متاثرین فلسطین د پیسو نه ورکوئ، هغه به تاسو د خپل تنظیمي پیسو نه یا د خپل جیب د پیسو نه هغه اخراجات دا به تاسو پوره کوئ. دې وخت کې حقیقت دا دی چې زمونږ په لاس کې هم بس هم دقه وو چې الله رب العالمین ته مو مخې ته کېښودل. الله تبارک وتعالی دې زمونږ د غریبۍ دا وس چار دا د په خپل بارګاه عالی کې قبول او منظور کړي. زه د بنیر د عام اولس چې په هغې کې کچ کچ ماشومانو بچو د خپلو خوږو دپاره په خزانو کې پیسې جمع کړې وې، هغه خزانې یې ماتې کړي دي او راوړي دي. په دې لارو کې مزدورکار خلق زمونږ په کیمپونو تیرېدل او د خپل اخلاص هغه پیسې یې زمونږ سره کېښودلې دي. په مساجدو کې اعلانات شوي او کوم عالم دین چې په خطبه کې بیان کړی دی نو عامو خلقو د خپل وس مناسب هلته څادر ګرځولی دی او هغه پیسې راغونډې کړي دي. په هغې کې د خودوخیلو، د مندڼ، د ګاګرې، د چغرزو او په هغې کې د سلارزو، د اشیزو او په هغې کې د ګدیزو چې دا څومره تحصیلونه دي هغې ټولو مسلمانانو پکې د خپل وس مناسب امداد کړی دی. اگر چې زه په دې وخت باندې د ګاګرې د مسلمانانو هغې ته زیات خراج تحسین پیش کوم چې صرف د دغې یو تحصیل نه تقریبا 13 لکه روپۍ هغه دا چې کوم دی نو مونږ ته راکړي دي. داسې خلق پکې هم شته دی چې هغه ګمنام دي، په لاره تېرېدل او یوه ورځ یې 10,000 روپۍ کېښودلي دي، بله ورځ راغلی دی او 6.5 لکه روپۍ یې کېښودلي دي، بله ورځ له راغلی دی او څه د میټیریل په شکل کې هغه خپل امداد کېښودلی دی. مونږ ورته ویلي دي چې دا میټیریل د خپل خرڅ کا او نغدې پیسې مونږ ته راکه، ځکه د دې ځای نه فلسطین ته میټیریل لیږل دا ممکن نه دي. مونږ به ستاسو دا نقد امداد انشاء الله العزیز دا امانتن رسو. نو په دې کې هر طبقه فکر زنانو په دې کې د خپل کالي را لیږلي دي او هغه مونږ په 2-3 دوکانونو کې قیمت کړي دي چې په کوم ځای کې ښه قیمت هغې کو هغه مونږ خرڅ کړي دي او هغه پیسې مو راوړي دي، په دې ځای کې مو هغه جمع کړي دي. زه یو پیره بیا د بنیر د ټول اولس یو جهان مننه او شکریا ادا کوم او دا ټول علما ورله دعا غواړي چې چا څومره اخلاص کړی دی الله رب العالمین دی قبول او منظور وفرمایي. څه لږ کمې دی پکې سبا د جمعې ورځ ده، کوم مساجد چې په هغې کې 13 جمعه اعلانات نه دي شوي هغې خطباو ته مې دا گزارش دی چې هغوی سبا اعلانات وکړي او دا کمې الله پوره کړي. انشاء الله العزیز مونږ به د خپل طرف نه دا عطیه او دا تحفه د اهلیان بنیر د طرف نه غزې ته او د فلسطین مسلمانانو ته د فلسطینی سفارتخانې په وساطت باندې د خپلو مشرانو په لاس باندې رسو انشاء الله. الله رب العالمین دې د ټولو ملګرو دا اخلاص قبول او منظور کړي. واخر دعوه